ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مح العبادة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز مہمانان عظام اور امام الانبیاء فخر الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین صحیح وینا تاستا صحیح اوریدو او بیا من ټولو ته صحیح عمل کولو توفیق درا نصیب کی. عزتمند اللہ مولا دے، اللہ خالق د مخلوقات دے. قرآن کی فرمائی وہ خلقو اللہ رب العزت غنی ذات دے وانتم قل هو اللہ احد. اللہ وی ایک یوم اللہ الصمد پخپل یوالی کے بے نیاز یم. زما پہ حس چی کے حج چاہتا ضرورت نشتا. پر یہ مخلوق پیدا کولو کہ اللہ چاہتا محتاج نو. پر یہ اسمانو نظمو کا جوڑولو کہ اللہ رب العزت دے چاہنا مدد نہ دے غختے. پر یہ مخلوق جوڑولو پیدا کولو کہ اللہ دے چاہنا مدد نہ غختے دے نہ غواڑی نہ چاہتا ضرورت مند دے. او اللہ ذوالجلال فرمائی وانتم الفقراء تاسو فقیران یہی. فقیران غتا ہوئی چھ بل تے لاسنی ولی. انسان عجز فقیر دے، انسان اس شے نہ دے. انسان 24 گھنٹے اللہ رب العزت کا محتاج دے. دے کزان غنی و مستغنی گانی ازان لوی و متکبر گانی دا دے بے وقوف تے. دا دے پر اخپل ناپوائم نپوئی گی. گنے دے پسکی دے مستغنی دے، دے پسکی دا سی دے چھ دے چاہتا ضرورت مند دے. دے پا ہر شی کے اللہ رب العزت ضرورت مند دے، حاجت مند دے.
دې په خوراک کې چوګې شنو روټۍ ولا پکار دې حاجتمند دی دې پسکاک کې کوتګې شنو ضرورت نو الله ته ضرورتمند دی دې که بربند نو پجامه کې الله ته حاجتمند دی دې که بیمار دی نو په صحت کې الله تعالی ته حاجتمند دی یاره چې دې سا اخلي نو الله ته حاجتمند دی چې سای واغست نو بیا پرایستو کې الله پاک ته حاجتمند دی دې چې روټۍ نه نو خوراک کې اوګه د نو خوراک ته حاجتمند دی نو چې وی خور نو پازمولو کې الله ته حاجتمند دی نو چې هضم شون بیا هغه دغه په خارجېدو کې الله پاک ته ضرورتمند دی چې تګ شنو وبو ته حاجتمند دی چې وبې ملاو شو ویس کړي انو بیا په دې ازمولو کې الله پاک ته ضرورتمند دی او چې هضم شنو بیا په وتلو کې الله پاک ته حاجتمند دی دې په دې خوب راتلو کې ضرورتمند په دې خوب لو کې ضرورتمند کچره انسان له خوب ناراضي نو سوره پریشانی ده که یو انسان له خوب راشي او نزيد نو بیا څومره پریشانی ده انسان په هر څه کې محتاج دی انسان هر وخت کې الله تعالی ته محتاج دی ځکه الله تعالی فرمایل چې الله تعالی غنی ذات دی او انتم الفقراء او تاسو فقیران یې نو فقیر له پکار چې خپل فقیری تسلیم کی ومني چې او زه فقیر یم دل تکبر نه دی پکار دل لوی نه دی پکار دل داسې عقل او په نیاز پاس باندې ګرځېدل الله تعالی فرمایي یا بني لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اللہ تعالی فرمائی لقمان حکیم سے خپل بچی ته نصیحت کولو یو خبره ورته وکړه هغه خبره دومره ښکلې خبره وه چې الله ذوالجلال په قرآن کې هغه راړله په قرآن کې د قرآن آیت الله تعالی هغه وګرځو اوس هم په قرآن کې موجود ده او د قرآن یو لفظ دی د قرآن یو کلمه ده یو آیت دی خپل بچی ته نصیحت کوي و بچیا لا تمشي فی الارض مرحا په دې ځمکه کې داسې په تکبر سره مه ګرځېږه داسې ځان ته غاوره کېږه ما په لویۍ سره او په فخر سره ګورې مه ګرځېږه داسې قدمونه مه اخله داسې حرکت مه کوه داسې انداز مه جوړوه داسې خوراک مه کوه داسې څښاک مه کوه داسې شکل مه جوړوه چې په هغې کې لوی وي ولې مه کوه انک لن تخرق الارض یا لکه ته خو دومره سړی نه چې ګنې په خپلو ګرځېدو باندې ځمکه به وشلې دور لوی سړی نه چې په خپلو ګرځېدو سره ځمکه به وسیري ولن تبلغ الجبال طولا او نه دومره سړی چې ته به غر ته ورسېږي په دنګوالي کې ته څوری ته څه ستا حقیقت څه دی ستا انجام څه دی رالی د چرته نه ځې چرته یې به څومره او اخري نتیجه دې څه ده فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ اللہ وی دا انسان خود لگ ځان ته وګوري کنه مما خلق چې دا د سنه پیدا کړی شوی دی یعنی کته ځان ته وګوره څومره یو ګنده شي نه پیدا شوی څومره د یو پلیت شي نه پیدا شوی داسې پلیت شی داسې ګنده شی چې د هغې په وتلو سره ستا د مور او د پلار د ټول بدن وینځل لازم شوي دي فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ اللہ ویو انسان خود لگ ځان ته وګوري چې د څه نه پیدا کړی شوی دی نو الله تعالی ورپسې خپله تفسیر کوي خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب الله وی دا انسان د ځان ته وګوري چې د څه نه پیدا دی د څه نه پیدا دی د مور او د پلار د هغه معمولي اوبو نه پیدا شوی دی هغه چې هغه د ملا په صلب کې د پلار دی او د سینې په منځ کې د مور پرتې په کومه طریقه خالد ته د کوم ځای نه لوی کې ته د کوم ځای نه بړایي کې ته د کوم ځای نه فخر کې او بل ته داسې په ناز او په انداز باندې ګرځي خبره چې کې نو ورسره ویڼېږي لکه د اس په شانتې ورسره غوندې وکړي لویي وکړي تکبر وکړي چې خوراک کې نو پیالی د کونډۍ نه نه نیسي په دې منځ نه ونیسي د لویۍ د وجې نه دام ستا یو لوی ده او چې ته خسکل کې چایس کې شربت کې اوبس کې نو ولاړې او په روانه ګرځې راګرځې او په دو ګوتو دې ګیلاس نیولی دی تا چې دا لوی ده دا په تا کې تکبر دی نه ده په کار داسې ته ډېر عجز ته ډېر فقیر
ته ځان ته داسې شه داسې فقیر شه لکه یو ډېر حیاداره زنانه چې اوبه څکي او یو وړخته شي یو په کږه کې او کیني او په ترس غوندې غلې غوندې چې زما د ګوټ غړپ هم څوک وانه اوري الله پاک وایي ته دومره عجز فقیر په عجزای باندې خوراک وکړه په عجزای باندې اسکاک وکړه لوی مه کوه لوی الله وایي التکبر ردائي دا تکبر زما صادر دی والکبریاء ازاری او دا لوی زما لاندنی صادر دی د انسان جامه د دو څیزونه جوړی یو لنګي یو صادری یو کمیسی یو پرتوګي یو کمیسی یو لنګي خو دونه جوړیږي الله وایي دا تکبر او لوی زما دوه صادری دي فمن نازعنی وا څوک چې ما سره جنګ کوي په یوه کې هم د دې نه نو داخل به کم ورته متکبر الله پاک وایي زه نه مات کوم شیطان شپږ لکه کاله عبادت کړو خو ابا واستکبر وکانه من الکافرین الله وایي انکار وکړي سجده نه کوم ولې واستکبر الله وایي تکبر وکړو لوی وکړه وکانه من الکافرین وصار من الکافرین الله وایي د کافرو نه وګرځېدو شپږ لکه کاله عبادت مولا په یو سجده باندې دوړه که هغه سجده چې د لویۍ په وجه ونه کړه موږ څومره سجدې ونه کړو خو موږ الله پاک نه خرابوي ځکه چې موږ د لویۍ په وجه ناراستۍ په وجه ونه کړو نو خدای وایي دا خیر دی خو که لوی دي وکړه چې ښه زه به لکه سجده کوم زما سر چاته نه کته کېږي الله وایي شیطان داسې کړو دا عمل مې ورسره وکړو به هر حال عرض مې دا و چې انسان عجز دی انسان فقیر دی که دی خپل عجزي تسلیموي نو اومې خوښه ده که خپل عجزي نه تسلیموي اومې خوښه ده دی عجز دی فقیر دی محتاجه هارون رشید بادشاه دربار کې یو پیرې ته بالول ناست دی هارون رشید بادشاه اوبه وغوښتې نو چې اوبه له رالې بالول ورته وایي جي دا اوبه لکې مسکې زه ته خبره کوم بالول وایه څه خبره کوې ورته یې خبره دا ده چې که چېرې دا اوبه نه میلاوې دي دغه یو کټورې اوبه وي دا چې ستا لاس کې دي او په دې بولي کې ده او دا په پیسو اخیستی شوې تا به څومره بولي په دې ورکړې وه او تا لکه چې بولي شوري شي په یو شي باندې نو یو وایي زما په 10 نو بل وایي زما په 15 نو بل وایي زما په 20 نو بل وایي زما په 50 نو داسې پیځي نو اخیری چې داسې ځای ته ورسېږي چې بیا په هغې د پاسه څوک اواز نه شي کولی نو هغه پسې ورتین شي وایي دا ستا شوه نو تا به دا یو کټورې اوبه په څومره بولي کړې وه نو هارون رشید بادشاه ورته وایي چې نورې اوبه نه میلاوېدی او دا یو کټورې اوبه وې دا یو جام یو ګیلاس اوبه وې او په دې بولي وه ما به خپله نیمه بادشاهي ورکړې وه خو ما به پرې دا یو کټورې اوبه څکلې وې د هارون رشید بادشاه په بادشاهۍ کې نن 25 بادشاهۍ چلېږي دغه دومره لویه بادشاهي وه 25 بادشاهۍ پکې چلېږي ښه بالول ورته وایي ښه جي نو چې هغه اوبه بیا خولې ته کړې ورته یې لږ وار وکړه مسکه زه یو بله خبره کوم دی ورته وایي سړیه بس که که نه تږی یم زر غوندې ورته یې وایي بس کې بادشاه لږ غوندې وار وکړه دا یو خبره بله کوم نو بیا یې وڅکه ورته یې ښه بله څه خبره کې وی بله دا ده چې دا اوبه تا اغوستې وي دا میلاو شوي مثال په طور دا خو تا په نیمه بادشاهۍ م اغوستې مثال له اوبه تا ته میلاو شي بې بولای میلاو شي مفت میلاو شوي لکه چې دا ته میلاویږي ښې په اسانه میلاو شوي او تا نه په هېڅ پیسې لړې نه ښې مزېدارې یخې اوبه ته میلاو شوې ودې څکلې ښې په سور دې ځان دې پې موړ که او دا اوبه ستا هضم شوې او د هغې نه پس ته دا وځي ننښتې دي نو بیا که چېرې بولي پې کېږي نو سوره بولی به پې ورکړي چې دا اوبه ستا نه وځي نو رشید بادشاه ورته وایي بالول که چېرې زما دا اوبه زما نه خارجېږي نه واړه بول مې نه کېږي او په دې باندې بولي شروع شي نو مثال په طور که زما نه په دې کې دا ټوله بادشاهي ځي زه به ټوله بادشاهي ورکړم خو چې ما نه دا واړه بول وځي بالول ورته وایي الحمدلله زه اوس اسکه څکې نو هغه ورته څکمې خو لکه دې کې ستا څه مطلب و دې خبرې دې څه مطلب و هغه ورته خبرې مطلب مې دا و چې الحمدلله شکر دې خدای شکر دې الله ستا دا بادشاهي خو دره دې مال الله پاک په څو کارته راکوي ستا دا بادشاهي خو د یو کنډول اوبو ده نیمه دې په څکلو کې لړه او نیمه نه چې ټوله دې په وتلو کې لړه او د ورځې څو کنډوله اوبه زه څکم او څکم یې هم میلاویږي او رانه وځي هم ښه په اسانه ستا دا بادشاهي خو د یو کنډول اوبو ده
نو محترم الله پاک په انسان ډېر رحمتونه دي، ډېرې مهربانۍ دي، ډېر نعمتونه دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خو الله پاک وایي خپل عجزي تسلیم کا، لوی به زه کوم او عجزي به ته کوې. کله چې انسان عجزي پرېښوده او لوی شروع کړه، الله رب العزت داسې بنده الله تعالی داسې بنده ته بخښنه نه کوي. داسې بنده نه الله خوشحالېږي نه، داسې بنده ته الله د رحمت په نظر نه ګوري. داسې یو کلی کوي نو خدای پاک یې عذابوي، داسې یو علاقه کوي نو خدای پاک یې تباه کوي، داسې یو ملک کوي نو الله تعالی یې تباه کوي. عزتمندو عاجزي د انسان سره ښایي. وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزوری دی. او چې کله الله رب العزت یو سړي عاجزي وکړه، الله تعالی په دغه بنده بیا مین څومره دی، ورباندې مهربانه څومره دی. د حد نه خوا خدای پاک په هغه سړي باندې مهربانه دی کوم سړی چې الله ته په ژړا شي، خدای ته وژاړي، الله ته ځان وغورځوي چې الله زه عاجز یم، زه فقیر یم، زه محتاج یم، زه حاجتمند یم، خدای زه تا ته هر وخت محتاج یم. داسې بنده د الله ذوالجلال ډېر زیات خوښ. هر څومره عظیمه ګناه چې دی وکړه، خو چې کله ته خدای طرف ته متوجه شوې او الله ته ځان لاندې کو عاجزي دې خپله ومنله چې الله زه فقیر یم، ته غني ذات یې، نو الله رب العزت داسې بنده نه ډېر خوشحالېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نبي علیه الصلاۃ والسلام دربار ته را روان دی. یو ځل چې راته نږدې راورسېد، رادننه کېږي د لاره کې دغه دی نږدې یو سړی دی چې ډېر زیات جاړي. عمر صاحب ورته ودرېد، ورته ویې هلکه ولې جاړې؟ وی بس جاړم. ولې جاړې؟ د ژړا دې څه وجه ده؟ ما ته وښیه، زه به که چېرې داسې د ژړا خبرې چې زم در سره وجاړم. هغه ورته وی بس ما یو عظیمه ګناه کړې ده او د هغې ګناه په وجه باندې جاړم. نو عمر صاحب ورته ودرېد. عمر صاحب لم آزرد دل آزرد کند انجمنیرا. په دردمن زړه سره نور روغ نه هم دردمنېږي. یو جړېدونکي سره روغ جړېدونکي روغ خلک هم وجړېږي. عمر صاحب د هغه نه را روان شو، د نبي علیه السلام مدار دغه ته راغی، مجلس ته راغی او چې نبي علیه السلام ورته وکتل، عمره ته خو داسې بې سوره غوندې سترګو کې دې داسې هم اثر غوندې دی لکه خفه غوندې چې ورته یې د الله حبیبه زه چې راتلم دې ځای په لاره کې یو ځوان ولاړ و، ډېر ښکلی ځوان او هغه جړل، ډېر زیات دردمن و، ډېر زیات خفه و. زه یې ځان سره خفه کړم، ویې جړل. وی ښه ولې یې جړل؟ وی چې ما نه څه ګناه شوې ده. وی د هغې په وجه یې جړل. ښه ته یې راولې ته؟ سړی حاضر کړ. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ویې ولې جاړې؟ وی چې ما یو عظیمه ګناه کړې ده. انو وی الله معافي کوي که نه؟ معافي به ته الله به ته بښنه وکړي چې ته په خپلو کړو پیمانې توبه وباسې، الله به دې وبښي. وی جي زما ګناه ډېره لویه ده، څه ووایم چې الله به مې وبښي؟ وی ستا ګناه به د اسمانونه لوی؟ وی او جي اسمانونه خو واړه دي، دې نه لویه ده. ها تا څه ګناه ده؟ د الله د عرش نه به لوی؟ وی او جي زما ګناه د عرش نه هم لویه ده. عرش ډېر لوی دی محترمو، وواړه اسمانونه او ځمکې چې را یو ځای کې یو بل سره خورې ورې کې، اوس خو لاندې باندې لکه د پیاز د پوستک د یو بل نه چاپېره تاو دي چې دا یو بل سره ولګي، یو څادر ترې جوړ کې. انو دا د عرش په مقابله کې داسې دي لکه په لویه میره کې چې انګوټي وغورځي، لکه په لویه میره کې چې یو سلی د ګوتې وغورځي، هغه څومره ځای نیسي لویه میره، دا عرش دی او دا سلی چې دا وواړه اسمانونه او ځمکې دي. نو وی ستا دا ګناه د عرش نه هم لویه ده؟ وی او جي زما دا ګناه د عرش نه هم لویه ده. ورته ویې دا ته څه وایې د خدای بنده، داسې څه ګناه ده؟ ستا دا ګناه لویه ده که د الله رب العزت کرسي لویه ده؟ کرسي بیا د عرش نه هم لویه ده. ورته یې یاره ما ته خپله ګناه ډېر لویه ښکاري. وی هلکه تا شرک کړی دی؟ وی نه جي شرک مې نه دی کړی. الله سره شریک پیدا کړی؟ وی نه جي الله سره شریک نه منم، الله یو واحد لا شریک ذات منم. نو بیا داسې کومه ګناه ده چې ته وایې چې ډېره لویه ګناه ده؟ ورته وی جي ستا د مخه دې حیایي، که زه یې تا ته ووایم مثلا چې ته راته غوسه شې او ته رانه خفه شې، او دا یو واحد د الله رب العزت د در نه پس ته په ځمکه کې واحد دا یو در دی چې دا یو در دی. د دې در نه چې بنده مایوسه لړ شي، انو بس د هغه بیړه ختمه شوه، تباه برباد شو. نو هسې نه چې دلته نه مایوسه واپس شم،
نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی داسې بس نه کېږي ته ووایه دا ستا ګناه څومره ده ورته ویل الله پیغمبره زما کار دا و چې کله به څوک مړ شو نو زه به د ماسخوتن لاړم ما به قبر وکنستو د هغه نه به مې کپړې لرې کړې د هغه نه به مې هغه کفن لرې کړو هغه به ما راړه هغه به ما خرڅو په هغې باندې ما پیسې ګټلې دا زما کسب و دغه شانتې مې کول دا ګناه مې کوله د الله پیغمبره هغه بله ورځ داسې وشو چې یو جنۍ مړه شوه او زه ماسخوتن کې لاړم د هغې نه مې کفن راویست د هغې نه مې قبر وسپړده کفن مې ترې راویست چې کفن مې راویست نظر مې په هغې باندې پرېوته نو ما ته ډېره ښایسته ښکاره شوه نو ما نه غلطي وشوه نبی علیه الصلاة والسلام رنګ مبارک داسې بدل شو رنګ بدل شو خو څه ورته وایي نه او دې سړي چې وکتل نبی علیه السلام ته چې نبی علیه السلام خو طبیعت خراب شو ورته وایي د الله پیغمبره صرف دا نه دی روغ نه سړی پاڅېده روانېږي په روانېدو روانېدو کې یو خبره بله مو کړه وی کله چې د دغه کار نه فارغ شم روان شم نو ما ته د دې قبر د دې مرده نه یو اواز راغی و د خدای بنده دومره زیاتې دې را سره وکړ داسې حالت کې دې پرېښودم چې د قیامت پر ورځ باندې مردګان پاسي انو ټولو به غسل کړی پاک به پاسي او زه دې ګنده پرېښودم زه به د جنابت په حالت کې یو پلید حالت کې پاسم دومره زیاتې دې را سره وکړ د الله پیغمبره چې دا خبره مې واورېده انو هغې را باندې اثر وکړ سود مې راغی نو د هغې نه وروستو په ژړا شوی ما جاړم په ژړا باندې مې ځان له سترګې چوچونې کړې خو دا خبره د ما مخې نه نه لرې کېږي انو یې ځکه په ژړا یم نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه جواب ورنه کړ که ورته رټنه کوي که ورته زورنه کوي که ورته وایي چې د ما د دې در نه وځه انو سړي تباهي کېږي نبي علیه الصلاة والسلام ورته روغ غوندې خبره وکړه ورته وی بس ته دې ځای نه بهر شه بس ته بهر شه او نورې ورته څه سخته نرمه ونه کړه سړی پوه شو چې بس یاره زما خبره حد نه اورېدلې ده دې لړو او دغه ځای کې روسه پورې ولاړ دی اوس د دغه ځای نه لړ داسې لړ عربستان د غرونو علاقه ده غر ته لاړ په غر کې ګرځي خوراک نشته اسکاک نشته او بس یو نارویه الله ای ربا یو ستا در پاتې شو په دنیا کې په ځمکه باندې ستا د پیغمبر درون د هغې نه مایوس رالم یو ستا در دی ای الله که ته راته معافي وکړې خو کار به مې سم شي او که ته راته بخښنه ونه کړې نو یا الله بل ځای پاتې نه دی جړل یې په ژړا باندې د حد نه زیات ځان دردمن کړ زیات په دې سترګو په دې مخ باندې ځان له لارې په دې اوښکو جوړې کړې نبی علیہ السلام ته الله ذوالجلال جبریل راولېږه ورته راغی ورته وایي الله ذوالجلال در باندې سلام ویلی دی او د سلام نه پس ته دا خبره کوي ای نبی علیہ السلام الله تعالی فرمایي آیا دا مخلوق تا پیدا کړی او که ما پیدا کړی دی نبی علیہ السلام ته وفرمایل دا الله پیدا کړی انو دې مخلوق ته رزق څوک ورکوي ته یې ورکوې که زه یې ورکوم نبي علیه السلام ته وفرمایل مخلوق ته رزق هم الله ذوالجلال ورکوي وی دې مخلوق دا بخښنه به څوک کوي وی الله تعالی به بخښنه کوي وی بس لاړ شه او دغه سړي ته ووایه چې راواپس شه الله ذوالجلال درته بخښنه وکړه دا زما کار دی دا زما خوښه ده اللہ ذوالجلال فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اللہ وی لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نہ گورے مایوس کی گئی ماں نہ امید کی گئی ماں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ ذوالجلال دا طول گناہوں بخنا گئی انہ هو الغفور الرحیم دا اللہ تعالی بخن کیوں مہربان دے اللہ بخنا گئی اللہ بخن کیوں مہربان دے اللہ ذوالجلال تا اس گران ناچے بخنو کی
الله تعالی وایي تاسو ما د رحمت نه مایوسه کېږئ ما خو عجزي وکنو خدای ته سر کېږده الله ته ځان فقیر کا الله ته ځان عجز کا تکبر مکوه لوی مکوه داسې ګرځېدل مکوه دا ته چې کوم کار دا کار مو خو دا د الله د شان سره ښایي دا د یو بنده د شان سره نه ښایي د خدایۍ دعوې مکوه د پیغمبرۍ دعوې مکوه د لویۍ دعوې مکوه دا د الله د شان سره ښایي چې کله داسې قسم خبرې د شروع کړې الله تعالی په دې سخت خفه کېږي محترمو زمونږ د حالات چې کوم موجوده دي په دې کې د مخلوق ته وګوره چې دی کوم ځای ته رسېدلي عجزي کم ده په چا کې عجزي ده څوک چاته څوک الله ته جاړي څوک داسې دی چې په خپلو ګناه باندې پیمانه کېږي څوک داسې دی چې الله تعالی هغه په یو ګناه اخته دی خپل ګناه نه واپس کېږي کم سړی دی چې هغه کې تکبر نشته لوی نشته کم سړی دی چې هغه کې مستی نشته دا نن دا ورځ د 14 اګست دی تاسو وګورئ نن په دې هلکانو د جنکو سره اغوستي دا لوی نه ده دا تکبر نه دی دا مستی نه ده دا خدای ته خپې اړمول نه دي ته چې الله ذوالجلال تا باندې یو نعمت وکړي نو الله تعالی وایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که زما د نعمتونو شکریه دې ادا کړه زه به نعمتونه نور هم در سیوا کړم خو که زما د نعمت ناشکري او بېقدري دې وکړه خدای پاک وایي ګوره ان عذابي لشدید دا نه چې زه به نه نعمت والم نعمت به در سره وي خو عذاب به درکړم لشدید قسم دی چې ډېر سخت عذاب دی چې الله پاک وایي چې ډېر سخت دی خو پوه شه که نه نو دا موږ د نعمت شکریه ادا کوو دا په سیند کې چې هلکان او جنکای ګډ وډ لامبي دا د نعمت شکریه ادا کول دي دا چې ټوله شپه بېګا ګډېدل او نر ښځې ګډېدل په دې شادي حالو کې چې کم نخرې جوړې کړي کم شراب خورای کړي دي کمې بې حیاګیرای کړي دا د خدای د نعمت شکریه ده دا ملک به خدای زموږ نه علي نه دا په دې ملک به عذاب نه نازلېږي و د اسمان هغه بجګر مولوي صاحب وایي د اسمان ارادې درته ښې دي و قوم وی د اسمان ارادې درته ښې نه دي حقیقت ته د اسمان ارادې راته ښې نه دي الله تعالی بې وخته بارانونه را باندې وروي لږه موده مخکې چې غنم تیار شو نو خدای باران لاړو دمه نه ورکوله خو چې غنم یې ګنډېر کړل نو باران بند شو نو چې بیا دغه ضرورت شو د باران دپاره نو په کریکو سر یو ساز کې نه کوي چېته په شکال او چېته باران نه کېدل و مشرانو کې خو یاره موز اودس کم و موز خو یې نه کو دې امام پسې خو به 4-5 کسه ولاړو خو ایمان د هغې خلکو دومره مضبوط و حیا پکې ډېره وه غیرت پکې ډېر و نو هغوی به په خدای تا به وایي قرض دی پې وی به یې کډه کوډه سنبال کوي نن شپې له باران کېږي د سره به د باران علامه نه وه وی به یې کېږي به قروب والو ته باران به کېږي موز یې نه و باران عقیده یې کلکه وه یاره موږ باندې اسمان تیاره شي وپړکېږي وګړزېږي څاڅکې ته یو رانه شي دا د دې کشرانو ول دی چې د دې قوم به څه کېږي خدای ته اړم شوي دا خلک الله تعالی په نعمتو که مثال اول خو ته دا وایه ستا ملک ازاد دی ته په ازادۍ پوهېږي چې ته په خپل ملک کې د یو مجرم فیصله په خپله نشي کولی دا آزاد دی مثال په طور دا غازی خالد دی قوم هم وایي چې دی آزاد شي عدلیه هم وایي چې دی آزاد شي حکومت هم وایي چې دی آزاد شي ټول مخلوق وایي چې دی آزاد شي دغه وارثان هم وایي چې موږ ښې کړي دي چې دا خبیث یې وژلی وارثان هم وایي سم کار شوی دی دغه مردار دغه پلید دغه خنزیر هغه وارثان هم وایي سم کار شوی دی او وایي موږ یې معاف کوو هغه هم وایي چې آزاد دي شي پس 2.5-3 کاله کې پر عدالت یو کس ته سزای موت نه ده ورولې شوې او دته ورولې کېږي دا ملک ستا آزاد دی دا ولې چې ماما وایي نه به ازادېږي ځکه نه ته آزاد کا چې ماما وایي دی به نه خلاصېږي ځکه نه ته خلاص کا نو دا آزاد دی چې ته د خپل عدالت فیصله په خپله نشي کولی یو مجرم ته سزا یا جزا نشي ورکولی ته عدالت کې ښه او بد نشي کولی یو کار دا څنګه آزاد دی نو ته د کوم ځای نه کرکې وایه زنده آباد مرد آباد او مبارک دا ته څه وایې اول خو دا وګوره
چې موږ په خپل طبیعت باندې کېناستی پاسېدی نه شو. نو محترمه د خدای د نعمتونو شکریه ادا کول، الله ته عاجزي کول، خصوصا د نوي کول ته او د نوي مخلوق ته. دا نوي کول چې دی دا دی چې کوم دغه کوي محترم وګوره دا د تباهۍ ګوره ځان عجز کوي، ځان فقیر کوي، الله ته سجده وکوي، الله ته په سجده شي، خدای ته وجاړئ. دا موږ په کوم حالاتو باندې روان یو، دا موږ کوم حالاتو سره مخامخ یو، دا موږ سره څه کېږي. الله ذوالجلال رانه سخت خفه دی، خو الله رب العزت هغه خپل نعمتونه په موږ نه دي بند کړي. اوبه دله درکوي، خوراک درکوي، څښاک درکوي، صحت درکوي، بچي درکوي، بنګلې او موټرې درکوي، نعمتونه درکوي، هر شی درکوي. ته دا مو وایې چې دا هر څه راکوي نو دا ګنې مان الله خوشحاله دی. نه یاره الله درنه خوشحاله نه دی. الله به خوشحاله هلی چې تا د الله د خوشحالۍ کارونه کړي، چې ما او تا رده شپه لګیا یو، څه بې حیایي ده نو په موږ کې موجود ده، څه بې غیرتي ده نو په موږ کې راله، نو دا صرف په مزونو کېږي. تا د مشرانو حالات وګورئ، هغوی کې څومره لویه حیا وه، هغوی کې کومه حیا وه. بېګا یو ځای ته تلم، هلته بیان مې کوم، ما ورته وي څومره حیا وه پکې چې د یو جنای د واده نوم به چا واخېسته نو هغه جنای څه کوي هلک به چا نه لیده. هلک به د شپې چې خپل کور ته راتله، مور به ورته په غولي کې په اخور کې پرته وه پټه، او په به یې لګله چې کور ته راځي که نه راځي، چې دی په دې واده خوشحاله دی که خفه دی. په خوله به یې نه وي چې خفه یم یا خوشحاله یم، اندازه به یې اخېسته، نو مور به ورته غلې پرته وه، په اخور کې به ورته پټه پرته وه، یو ګوټ کې به چاته پټه ناسته وه، د تنور شاته به پټه ناسته وه، چاته بل ځای به پټه ناسته وه. ګورم چې دا هلک کور ته راځي که نه راځي، نو چې به راغی او خپلې کمرې ته بدن نه شم، مور به په موضوع درېده او یا الله شکر دی ما دا بچی جوړ په دې واده خوشحاله دی، خپل کور ته راغی. دې نه به یې پته لګوله، دومره حیا وه، هلک به چا نه لیده. او د جنای خو چې به د واده نوم واخیستی شو، د سره به د چا هغه بیا نه لیده، خپل کور به د خپل مور او پلار سره به هغې سترګې نه لګولې. داسې ګناه نه وو که هغې سترګې لګولې، خو حیا وه پکې، حیا وه پکې. دا شپه نن کاکا کره شپه ده او نن ماما کره شپه ده، یو ځای بل ځای به شپې کولې، خپل کور کې به نه به اوده کې، نه به پاتې کېده. حیا پکې ډېره زیاته وه. اوس زما د کشرانو ته وګوره چې د هغه د واده نوم اخلي، نو دا جنای چې سامان کوي نو هلک ته وایي راځه زما په ذمه چې کوم سامان اخیستل دي ته به یې خوښوې څه نه چې سبا بیا وایي چې زما نه دی خوښ. او جنای ته هلک وایي راځه چې ځان سره لینګ روډ ته بوتم چې زما په ذمه کوم سامان اخیستل دي چې ته یې خوښ کړې چې سبا بیا دا نه وایي چې زما نه دی خوښ. نو دی دواړه لړ شي او دی سودا کوي. دا حیا ده. لکه دی چې موځي نو خدای به بخي. دا حیا ده. دا حیا دی ته وایي، دا غیرت دی ته وایي. او ډېر پکې دا خو جایز دي، و ډېرې خبرې جایز دي، په شرع کې روا دي، خو کول ناروا دي، ویل ناروا دي. دا ستا ښځه خو ستا ده او دې سره ستا دا ژوند وخت تېرول خو جایز دي. نو بیا دې ځای کې دې سړک باندې ورسره ولې نه کښېنې؟ جایز نه دي، ښځه یې نه ده، حرام خو نه کې، حلال کې. نو دې سړک نه که نه دې سترګو کې دي اوبه دي او که نه دې کې اور دی. د دې کشران نه حیا لړه په خدای یقین وکړه. په موټر سایکل دی ګډېږي، په رکشو کې دی ګډېږي، په لارو موټرو کې دی ګډېږي، په سړکونو دی ګډېږي، په شادي حالو کې دی ګډېږي، په سیند کې په اوبو کې دی ګډېږي. او دې مقام باندې به الله پاک رحمت نازلوي. دا دې کوي څه او دا دې وایي څه. دې سیند ته لاړ شه، دا خو پښتانه دي یاره، دا خو پنجاب د سند نه خو نه دي، د دغه د چېرته هندوستان نه خو نه دي راغلي. دا خو ګوره د انډیا اکټران نه دي، دا په دې سیند کې چې لام دي. لاړ شئ ته، ما لیدلی دي. زه تللی ما ته یې مخکې له کس وي وایي روټۍ به راسره خوري، دعوت دی، خو وایي ګوره ټول اجیان او ملیان مې جمع کړي دي او مشر سړی دی. وایي سیند کې به خورو، وایي موږ هم لوپري کوو. ولې وایي خلک لوپري کولی شي، موږ نه شو کولی. ما راځه چې نن دا ملیان هم لوپري وکړي چې موږ یې هم وکړو سره، چې وخو وینو څه که نه. ما ولیدل که نه، ما ولیدل، خو هغه ته ما یم دا دې کوم ځای ته راوي غم مه کوو، صرف خول مې درته په کښتو کې سوار وکړو، پورې دغه ته یې ورواړو دوه پله. وایي چې نه څوک وینئ نه م څوک ویني، خو یې صرف درته مې خول چې څه خبر یی. ته خو په ګوټ کې ناست دی لکه د چندخ په کوی کې باما کې او خبرې کې ته خبر نه چې خلک کم ځای ته رسېدلی دی. ما خلک د ځناورو نه بدتر شوی دی، خلک د سپو نه واوړېده. په خدای یقین وکړه، پیشو به نه ویني چې خپل پیشو سره میلاویږي.
نه به وینې چتایا به کوي دا سړی د پیشوګانو نه هم دی لاندې شو ته راشه هلک لګیایي او جینای د لاس نه وایي راځئ غوپه خو و یخې اوبه دي او جینای لګیایي هلک ته وایي وایي ته راشه د لاس نه د خپې نیسي وایي راځه دې کې غوپه خو و داسې یخي دا انسانیت دی مسلمانی خو نه ده نه ده انسانیت دی ده دا کار ځناور هم داسې نه کوي لکه ته څنګه وایې چې خدای په ما باندې خصوصي رحمت وکړي د شرابو بوتلې پکې داسې پرتې لکه د سیند کاڼي چې پراته دي دی چې شراب بس بوتلې ووایي او په سیند کې دغه شراب وڅکي دی سترګو بیا دی په سترګو رڼا یي بیا دی بیا پوهېږي نو په داسې قوم باندې به الله رحم کوي یاره دا موږ ډېر مخکې تلي یو دا د بل ځانه نه دي راغلي پښتانه دي چېته پښتون او چېته داسې کار کول چېته پښتون او چېته خپله لور خور داسې ځای ته بوتلل دا پښتانه دي داسې هلته رسېدلي دي په سر ولاړه ده بلکل دنیا حد ته رسېدلې ده د خلکو نه الله ایر دی د خلکو نه قیامت ایر دی د خلکو نه ورځ د قیامت ایره ده الله ته مخامخ کېدلي دي قسم دی ډېر به وجاړو ډېر به وجاړو خو ورې بیا به داسې نه ده چې کنې د خدای پاک نه دا شی بېکان ټوله دی الله تعالی واګې راپسې ښې سستي کړي دي کوه دوړ سیوا کې هله نور هم واګې راپسې سستوي او ښه راله خوراک راکوي دې عجزانو مشرانو خوړه چاودې د خوراک کات پسې دی خو یقې اوبه نه وي لیدلې دی خو چاته خوراک نه و لیدلی دې کشرانو ته الله پاک کوم قسم خوراک ته چې نه ورکوي میان وله سره کړي ورکوي چرګان وله سره کړي ورکوي بټیري وله سره کړي ورکوي چې په نامې خوراکونه دي الله پاک وله ورکوي آر سې دی راپسې واګې سستې کړي دي ښه قربانۍ له چې خلک څاروي څوک ښه په مینه ساتي په شوق ساتي نو تاسو په دې موبایلو کې به لیدلي چې یو څاروی هغوی دومره غټ کړی نو په څه کم قسم خوراکونه به یې ورکول دا خوراکونه څه ورکول وي د اختر په ورځ به پې چاړه راکاږم تک شان محترم و چې د هر څه نعمتونه په موږ ډېر دي او موږ خدای ته خپې اړانې کړي دا ډېله نه دي الله به راباندې چاړه راکاږي د غذاب بیا به ډېر وجاړو خدای دې زموږ د حقیقت سترګې کولا وکړي الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خدای دې موږ فقیران یو خدای دې موږ فقیرای طرف ته راولي دا لوی او تکبر دا د الله د شان سره ښایي دا د انسان سره او د مسلمان سره لوی تکبر مزه نه کوي انسان فقیر دی انسان عجز دی انسان خدای شته په هر څه کې وی دی چې لږ غوندې کې یو از غیر مات قدم بیا نشي اخیستی چې نوک دې چېته لاړ نو بیا دې چغې وې او موږ ته نه راوځي وایي یاره نوک مکه چېته تللی دی ته څه یې ته یې څه شی ته څه یې ته څوره یې نو الله ذوالجلال فرمایي که چېرې تا ځان عجز کړو ستا مرتبه د فرشتو نه اوچته ده تا به زه داسې ځای ته ورسوم چې فرشتې به هغه ځای ته نه رسېدلي او چې کله انسان عجزي وکړه الله رب العزت نبي علیه السلام ته وایي وحی نازله کړه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قرآن کې الله تعالی فرمایي زما بندګان که زما په باره کې تپوس کوي او پیغمبره زما باره کې نه تپوس کوي چې الله ذوالجلال ته نارې ووم چغې ورته ووم تیزې تیزې نو خبوي او کرورو الله تعالی ته پرورو باندې وجاړم هغه به مزه وکړي الله ذوالجلال ورته وفرمیل فإني قریب ووایه ورته و پیغمبره چې و د الله بنده الله ذوالجلال وایي زه درته نږدې یم که ته تیزې تیزې اوازونه وکړې نو هم زه یې اورم او که ته ځان سره ورو ورو خوټ کېږي او د سترګو نه دې اوښکې دي او الله ته ولاړ یې الله وایي فإني قریب نحن اقرب من حبل الورید الله وایي د دې شارک نم درته زیات نږدې یم اجیب دعوت الداع اذا دعانی الله وایي کله چې یو سړی ما ته لاس پورته کړي او ما ته په ژړا شي او دې ما نه وغواړي الله وایي بلکل خبره وله منم
خامخا به ولمنم و زما بنده ستا نور څوک دي چې ته ماته وجاړي او زه دله درنکم نو تاله به څوک درکوي. یو هلک دی 9 کاله 10 کاله عمر دی. مور ورته غوسه شوه، یو څو دیکاڼې وله ورکړې، سپېړې وله ورکړې، اوزه بار د کور نه بار راویسته. هغه داسې اګېټ کلب چې بند کړ، دروازه یې بنده کړه، دی جاړي را جاړي او کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي. وګرځېد را وګرځېد، انو راغی نو خپل ګېټ سره کېناسته. فوټ کېږي چې مور ووالم ښه سات فوټ کېدلی دی، فوټ کېده سلګی والې په دې درشلې سر ایښی دی او ډډې لګولې بس سترګې ورلې. دی کې لږ سات چې تېر شو د سترګې ورغلي دي، مور یې راله او کوڅې ورې کولاو که چې ویې کتل، دی په هغه خوب کې سلګی وایي. هغه له هغه سان غوسه وه، لته یې ورکوي پوه شه که نه رزیله ته بیا دلته پروت یې، تا خو ما له سر نه وباړولي دي، وځه دې ځان هاخوا شه. دی داسې پاڅېده، دی پاڅېد او په دې راویښ شو، په سترګو باندې ځان له سنګل کېښوده او ورته وایي مور تا چې په ړومبي ځل وشړل نو زه دې دروازې نه لرې تللی یم، دې پلم لرې پورې لړم، دې پلم لرې پورې لړم. امورې ذالکې ما که زه چا کره کار کوم ما له به روټۍ راکوي، مزدوري کولی شم، سوال کولی شم، بازار کې څه کار کولی شم، روټۍ خوړی شم. ما ښه سوچونه وکړل، خو زه دې درشل نه چې بیا رالم، زه په دې وجه رالم چې دا هر څه به میلاو شي خو مور خو به میلاو نه شي. د مور هغه مینه خو به راته میلاو نه شي. ما ته روټۍ میلاویږي، جامه میلاویږي، ما ته هر څه میلاویږي، خو د مور هغه مینه خو راته نه میلاویږي، مور خو راته نه میلاویږي. نو په دې وجه زه واپس دې خپلې کوڅې ته رالم، زه به لاړ شم چې ته وایې زه به لاړ شم، خو زه به بیا هم راځم ځکه د ما مور بله شته نه. مور راده وکړو، غېږې ته تاو کړو، ته بچی راځه راځه. ما هم وایي چې تا ته دا احساس، مور خپل بچي نه غېږ تاوی راجوختی، الله پاک به تا نه راجوختی چې تا ورته ووایې چې الله ما ته بغیر د ستا نه بل در شته نه، که زه چېرته ځم نو چېرته به ځم، چېرته لاړ شم، بغیر ستا نه مې بل در نشته، بغیر ستا نه مې بل ور نشته، بغیر ستا نه مې بل خالق مالک رازق نشته. الله نشم تللی چېرته، نو الله پاک به رانه غېږ تاو نه کړي، الله به مې ځان سره جوخ نه کړي. خو الله ویلي دي، الله په څو کرته دې قرآن کې ویلي دي چې زه دې ځان سره نږدې کوم، خو که ته ما ته ځان را نږدې، زه ځان سره جوختوم، خو که چېرې ته ځان ما ځان سره را جوخت. نو محترمو لویي مه کوئ، تکبر مه کوئ، مستي مه کوئ، مستي مه کوئ. داسې انداز سره ګوره الله پاک دله ښکلی خوراک درکړ، نو په تکبر یې مه خوره که نه. الله پاک دله یخې اوبه درکړې، نو په ولاړه په تکبر په لویا یې مه څکه که نه. دا خو د خدای نعمت دی، کښېنه په عاجزۍ وڅښه. دا چای د مثال په طور پای دي پکې او اوبه دي پکې، نو دا لوی نعمت دی، نو په ولاړه یې مه څکه که نه. عاجز شه، عاجز فقیر شه، ځان فقیر که. کښېنه په داسې طریقه باندې خوراک مه کوه، په داسې طریقه باندې څکاک مه کوه، په داسې طریقه باندې خبرې مه کوه چې هغې کې لوی وي، په هغې کې تکبر وي، ځکه چې الله پاک په تکبر او په لویا سخت خفه کړي. الله دې ما او تاسو ته عمل توفیق را نصیب کړي. خدای پاک دې دا نعمتونه چې کوم موږ ته راکړي الله دې را نصیب کړي. په دې نعمتونو دې الله موږ ته شکري توفیق را نصیب کړي. او خدای پاک زموږ د عمل آزاد دی، خدای دې صحیح معنو کې آزاد کړي چې موږ د خپل عادیې په خپل مالکان شو، د خپل حکومت په خپل مالکان شو، په خپل ملک کې فیصلې په خپل طبیعت په خپل قانون باندې کولی شو. الله ذوالجلال دا ملک زمونږ صحیح د اغیارونه د یهودو د نصاراو د پنجې نه پوره اخلاص کړي، او چې په دې باندې کوم خلک بنای ورکړي الله ذوالجلال هغې په خپلو قبول کې خوشحالوي. د امرتسر نه در پېښوره پورې یو روایت کې موږ وایي هر یو غټونه چې ونو دې سره عالم په علماو باندې د دیوبند په علماو باندې میخونه ټکوالي وو چې هغوی په تحریک کې دوره کوشش کول، میخ به پې ټکوالی و، ونې سره به یې ټومبلی و.
څه علما داسې چې هغوی باندې به یې چونې ټرک واړو پکې به یې لاس پورې تړلی و ټرک به پې چونې واړو اوبه به یې پې واچولې داسې قسم نخرې ورسره کړي دا ملک هله داسې ځای ته راغلی دی ښه په دې کې داسې پوځیانو چې هغوی ځان سره بمونه تړلي دي او ځان یې الوزولی دی او هله دا چې تاسو مونږ کوي مستی کوو په دې الله سخت خفه کېږي په دې باندې ډېرې پاکې وینې توی شي داسې نه دی راغلی دا مستی دا قسم حالات دا قسم لویي دا قسم تکبر دا ګوره نه دی په کار الله دې مو تاسو ته صحیح د عمل توفیق را نصیب